بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة نمبر 39 يوكم سلويخ. الحقيقة تترك بدلالة العادة. حقيقت بپریدو د عادت په وجمانی، یعنی دیو لفظ حقیقی معنی که عرف و عادت کی بدل شو، عرف و عادت کی مجازی معنی کی استعمال دلو مجازی معنی بتی اخلو. بل تعبیر دی الحقیقة تترك بدلالة الحال والاستعمال وما غمانا دا. بل تعبیر دی يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم. د خلکو خبری کلام چې دا به حملیږي على ما جرت به عادتهم، پاغه مانو باندې کوم معنی چې د خلکو عادت جاری. بل تعبیر دی يخص العموم بالعادة، عموم چې دا خاص کیږي عادت په وجه. دا ویلیو عرف او عادت تخصیص هم کولای شي. وضاحت د الفاظ اول نمبر لفظ پکې د حقیقت دی او د دې پوره تفصیل الاصل فی الکلام الحقیقت یو لسمه ماده کې تیر شوی دی. البته منطقو کې د حقیقت درې اقسام ذکر شوي او دلته بیانول ضروری دي. یو ته حقیقت لغوي ویل کېږي، یو ته شرعي ویل کېږي او یو ته عرفیه. میرے دی عرفیه هم دو اقسام دی، عرف خاص او عرف عام. مجموعي طور باندې څو اقسام شو؟ څلور. نو حقیقت لغوي هغه لفظ ته ویل حقیقت ته ویل کېږي چې د هغه معنی موضوع له ته ویل کېږي چې په اصل وضع کې لفظ لپاره مقرر شوی. یو لفظ هغه معنی چې لفظ په اصل وضع کې د هغې لپاره مقرر شوی، او لکه دابت د ما یدب علی الارض، هلته دا مثال لی. دویم نمبر دی حقیقت شرعیه، چې شریعت لفظ په کومه معنی کې استعمال کړی نو دغه معنی دا حقیقت دی په اعتبار د شرع سره. لکه صلات خپله معنی دعا ده او حقیقت استعمالی په ارکان مخصوصه یعنی منځ کې، شریعت استعمالی په منځ کې. نو صلات په منځ کې حقیقي معنی د صلات منځ معنی چې د حقیقي ده د شریعت په اعتبار سره، او د لغت په اعتبار سره مجازي ده. لکه لغت کې خو دغه معنی نه ده. جی دریم نمبر دی حقیقت عرفیه. میرے دی دو قسم دی، عرف عام دی عرف خاص. حقیقت عرفیه تعریف دا دی چې عرف کی د یو لفظ نه خلق کومه معنی اخلي، کومه معنی کې استعمالوي. و عرف دو قسمه، عرف عام چې عام خلق دا لفظ په کومه معنی کې استعمالوي، عرف خاص چې یو خاص عرف کومه معنی کې استعمالوي. عرف عام لکه دابه خلق دا څلور خپو والا حیوان ته وایي زموږ په عرف کې، او عرف خاص لکه اسم چې د اسم خپله معنی بلندي ده، ایو خاص عرف د نحو والا کلمة تدل على معنى في نفسها غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة لپاره استعمالي. برحال د حقیقت دغه څلور اقسام شو. نو مفهوم د قاعده الحقیقة تترك بدلالة العادة، د یو لفظ حقیقي معنی به پرېښودل کېږي د عادت په وجه باندې. اصل کې د یو لفظ غنی معنی کېدلی شي. مفهوم د قاعده دا دی، سوال به جوړ کړو چې اوس به موږ د لفظ نه کومه معنی اخلو. نو که تصریح باقاعده وشوله د متکلم د طرفه چې د لفظ نه زما پلانکۍ معنی مراد ده، خو بس هماغه به مرادي. او که تصریح نه وشوي نو بیا چې د دغه لفظ په عرف کې کومه معنی وه، عادت کې کومه معنی وه، هماغه به مراد وي. رسو به دې معنی. برحال جامع الفصولین یو کتاب دی، هغې کې باقاعده دا الفاظ ذکر دی: مطلق الکلام فيما بین الناس ينصرف الى المتعارف. متعارف ته به وړي. دغه شان هم په دغه کتاب کې یو بل عبارت دی: مطلق الکلام محمول على المعتاد. کلام چې کله مطلق ذکر شي معتاد باندې به حملېږي. وجه د قیدې ولی یو لفظ په عرف په وجه باندې معنی کې استعمالېږي، وجه څه ده؟ نو وجه دا د ګوره موږ وختي تقسیم وکړلو چې یو حقیقتي لغوي، بل شرعي او بل عرفیي. نو اوس د یو لفظ لغوي معنی ده
یو لفظ دی د لغت په اعتبار سره دغه خپل معنا موضوع له ده، خو عرف کې دغه لفظ په بل معنا کې استعمالي کې دا بل به تیلو ولی تیلو ځکه دغه د عرف په اعتبار سره حقیقي معنا ده. نو دا څه موږ بلې معنی ته نه وړو، عرف چې دا لفظ د کومې معنی دپاره وضع کړی مقه تیلو که نه. نو که ستاسو ذهن کې موږ دې ته مجازي معنا وایو، هلکه حقیقي معنی پرېښودله دا څه ده مجازي ده، خو دا د لغت په اعتبار سره ده، که نه د عرف په اعتبار سره دا کومه معنی چې ویلو همدقه حقیقي ده، ها د لغت په اعتبار سره به مجازي. فائده د قاعدې د دې قاعدې څه فایده شته که نه؟ نو ګوره الاصل فی الکلام الحقیقة کومه 11مه ماده وه، هلته داسې معلومېدله چې حقیقي معنی به د لفظ نه هلو، نو وهم دا کېدله که عرف او عادت کې مجازي معنی متعارف هم شول بیا به هم دې حقیقي هلو. نو دې قاعده کې دغه وهم زایله کړلو چې نه اصل په کلام کې حقیقت دی، خدا ده چې مجازي معنی مقابله کې متعارفه شوي نه، کنی بیا به هماغه معنی هلو، هغه به حقیقي حقیقت عرفیه وي. بیا د قاعده کې حقیقت نه کوم حقیقت مراد دی؟ الاصل فی الکلام څنګه دی؟ الحقیقت تترکو بدلالت العادت. نو ستاسو ذهن کې وایي موږ د حقیقت 5 اقسام ذکر کړي. یو حقیقت مستعمله متعارفه دی، مقابله کې مجازي غیر متعارف راځي، دغه صورت کې دا قاعده نه جاری کیږي، هماغه 11مه قاعده جاری کیږي الاصل فی الکلام الحقیقت. دویم حقیقت متعذره چې حقیقي معنی عمل کول متعذر وي. دریم حقیقت مهجوره عرفا، او څلورم حقیقت مهجوره شرعا. دا دویم دریم څلورم درې وړ اقسام دلته جاری کیږي. حقیقي معنی به پرېږدو، مجازي معنی والو، خاص طور دا دریم قسم مې چې ویلو حقیقت متروکه عرفا، لکه مثال لا یذو قدمه فی دار فلان کی خلق صرف قدم کی خودل والا معنی نه لی بلکې دخول اخلي. او پنځم نمبر قسم چې حقیقت مستعمله غیر متعارف یو مقابله کی مجاز متعارف فی. نبرونو بیلی وغی کی خو اختلاف دی امام صاحب رای دا حقیقی معنی بالو، صاحبین رای دا مجازی معنی بالو. تفریعاتو تیغو کری صاحبین وی مجازی معنی باخلو یا با عمومی مجاز دا قصه بکی رازی. تفریعات آغا زړه تفرید یو سړي قسم وکړلو د پلانکی بکور کې به قدم نقدمه، حقیقي معنی قدم کې خودل صرف، خو مجازي معنی هغه عامه ده، دې ته عمومي مجاز ویل کېږي. یاد ساتئ د عمومي مجاز چی کنه نو دا بلکې دې صورت کې عمومي مجاز معنی به هر حال چې کله عمومي مجاز وکنه مجازي معنی، ځکه د یو لفظ نه داسې معنا اخیستل چې هغې کې حقیقي معنی هم راشي او غیر هم راشي، خو مجازي شوله، نو خپله معنی موضوع له صرف معنی موضوع له نه شوله. برحال دلته ترېنه مجازي معنی مراد د دخول، ذکر د سبب دی، مراد ترېنه مسبب دی، ذکر د قدم د کېښودلو دی، دا سبب جوړېږي د دخول لپاره. او دا هم قاعده ده چې یو لفظ نه په یو وخت کې معنی مجازي او معنی حقیقي په داسې انداز نشي اخیستلی چې هر یو باندې حکم لاګو شي. نو که صرف قدم یې کېښودلو نه حنس کېږي. بې دخول عام دی، که هغه په سوارۍ باندې و که پیدلو او پیزار سره و که په خوبلو. بل مثال ابن قدرۍ کې ویلې هدایي مسله ده، یو سړي قسم وخوړلو برون هم تفریح کې تېر شوی، زه به سر نه خورم. نو کوم سر به ترې مراد وي؟ حقیقي معنی عامه ده، هر سر ته شامل دی، خو مجازي معنی هغه مجازي معنی خاصه ده، ذکر د عام مراد ترېنه خاص. هغه سره به مراد وي چې خلک یې خوري، بازار کې د خوړلو دپاره خرڅېږي، لکه زموږ عرف کې د چیلۍ هم دی، د ګډ هم دی، د میخې غوا هم دی، او د چرګان هم دی، سیخانو کې خرڅېږي باقاعده. دریم نمبر یو سړي بل ته وویل چې واده مې دی او طعام برابر کا. نو طعام هر هغه شي ته ویلې کېږي چې بطور طعام خوړل شي. دلته به دې کومه معنی مراد وي؟ مجازي معنی. په دغه عرف کې چې واده کې کم طعام تیارېږي کې اثر پوری شي هغه به وي. او مثلا یو عرب داسې چې هلته واده کې صرف مایان تیارېږي، لکه بنګلادیش وغیره کې داسې په بې به دغه
نرسبي اور باندې به بنای او کوم مجهول دی بری خود له وکالت مجهوله خو ټیک نه اور په وجه باندې به متعین کې. څلورم نمبر خجی یو سړی وصیت وکړلو اولادو دپاره نو د اولادو حقیقي معنی مذکر اولاد دي. داسې وایي یو سړي وصیت وکړو د زید د اولاد دپاره چې زما دا کور چې دی زما د مرګ نه پس زید اولاد ته ورکوي. نو حقیقي معنی علامه ابن نجیم رحمه الله الاشوا کې وایي دا صرف مذکر اولاد دي. خو عرف کې د اولاد نه مؤنث او مذکر دواړه اخیستل شي لہذا دواړه به پکې مراد دي. خو موږ سراجي کې ویلو که ستاسو ذهن کې ولد اولاد یې جمع ده بهرحال مذکر او مؤنث دواړو دپاره استعمالیږي. شپږم یو سړی بل ته وایي چې قسم دې زه به ستا هره خبره منم بیا ورته بل وایي ښه بس صحیح ده کور والا سره به نه میلاویږي خوراک به نه کې نو حقیقي معنی به اعتبار سره دام پکې راله دا به مني. خو دلته حقیقي معنی نه ده مراد مجازي معنی مراد ده. عام طور چې یو سړی عام عرف کې چې سړی د کوم خبرې د منلو په سوچ باندې خبره کوي مقه مراد دي نو هغه د کور والا سره میلاوېدلو ته نه دی شامل. خوراک کول څوک هم د چا داسې عرف کې نه مني چې خوراک به نه کوم ستا د منلو په وجه یا ستا د منلو په وجه به کور والا سره نه میلاوېږم څوک هم داسې نه کوي نو دغه ته نه دی مراد دا به اعتباري. قاعده نمبر 40 څلوېښتمه قاعده انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت. اعتبار با عادت لعلی چې کله بکې اضطراد راشي مخکې قاعده کې ویلو اعتبار با عرف او عادت لئی حقیقي معنی په بریدو. خو دې قاعده کې وایي هر عرف له اعتبار نشته چې موږ په حقیقي معنی بریدو کله به له اعتبار وي اذا اضطردت کله چې عرف کې اضطراد راشي او عرف عام شي مکمل او غلبت یا کم از کم غالب شي. که ستاسو ذهن کې د ضرورت په شرایطو کې موږ دا ویلو د عرف په شرایطو کې چې دا یا به پکې اضطراد وي او یا به پکې اغلبیت وي نو باقاعده دا العادة محکمة کما قاعده و دا غیر لپاره بطور شرط دا قاعده ده. نو هغه وخت کې قاعده د هغې قاعدې وضاحت حقیقي معنی معتبر کېدلی شو او دې کې ولا شرط بیانېږي چې هغه عرف چې اضطراد او غلبه پکې راشي. بل تعبیر دی انما تعتبر العادة اذا اضطردت فاذا اضطربت کله چې به عرف کې اضطراب وي کله به عمل کېږي کله نه رسوي بیانو فلا. العادة المضطردة تنزل منزلة الشرط. عادت مضطرده چې دی که نه دله به حیثیت د شرط ورکوي چې باقاعده شرط ولګېدلو. لکه رستو مثالونو کې وایو من قدرې مسله بیان کړې وه یو سړی دکاندار ته وایي دا پسو او وایي پسل باندې بس وایي صحیح ده نو کوم اصل به مراد وي کومه کرنسي به مراد وي کومه چرایجي ګویا چې باقاعده هغې شرط کړله رستو نور مزاحت راځي. اضطراد خپله معنی ده یکې بعد دیګرې یو شی چې پی در پی راځي هغې ته اضطراد وایي او اصول فقه کې اضطراد ویلی کېږي کله چې وصف موجود شي نو حکم راځي. امام شافعي رحم الله چې د کوم علت قایله دی هغې ته علت مضطرده ورته ویلی کېږي اضطراد پکې ضروري ګڼي چې کله علت وي حکم هم وي او چې کله حکم علت نه حکم هم نه وي بیا هغې ته انعکاس ویلی کېږي چې علت وي حکم هم وي دا اضطراد دی او چې علت نه وي حکم هم نه وي دې ته ویلی کېږي انعکاس. ښه جي بهرحال خپله معنی ده پی در پی راتلل اصول فقه والی استعمالی په دې معنی کې چې کله علت وي حکم هم وي او فقهای په عمومیت او شیوع کې استعمالی کله چې یو شی عام شي شایع شي نو بیا دې ته ویلی کېږي دې ته اضطراد وایي. څه معنی کله چې به یو شي باندې په هر وخت کې په هر واقعه کې عمل شروع شي کله چې به یو شي باندې په هر وخت کې په هر واقعه کې عمل شروع شي بیا دې ته ویلی کېږي اضطراد د فقهاو تعریفو. شیخ محمد صدیق الغزی
یو کتاب دی الوجیز دلته پروت هم دی که تاسو کتلی درې جلده هغې کې فرمای المراد من اضطراد العرف ها هنا من اضطراد العرف ها هنا ان يكون العمل به مستمرا چې عمل به استمرار سره شي في جميع الاوقات والحوادث بحيث لا يختلف الا بالنص على خلافه د سره هغې کې اختلاف راځي هغه دغه شی سره څوک پرېږدي نه مګر دا چې نص پکې راشي ومعنى ذلك ان تكون العادة معنی دا د چې عادت به کلی وي کلی اضطراد معنی دا د چې بس کلم که عرف لفظي کلم دا لفظ استعمالیږي که نه څوک یې استعمالوي کله یې استعمالوي پلانکی معنی ته اخلي او عرف عملي کله چې څوک عمل کوي نو پلانکی طریقه معنی کوي نه رسوي پې مثلا کلم چې یو تریشل والا غنم دا ګیډۍ غنم کوي کلم چې داسې کوي نو هغه په اجرت کې جوار علی اسې بالفرض مثال جوړوم اجرت کې سالي جوار نو چې یو علاقه کې دقه شان شو چې هر وخت کې هر تریشل والا داسې کوي بیا به دې ته ویلی کېږي اضطراد ښه عملي دویم لفظ دی غلبت د دې معنی د عادت غالبه کېدل معنی په اکثرو اوقاتو او حوادثو کې د دې مطابق عمل کېدل په اکثرو کې او مخکې څه په ټولو اوقاتو کې په ټولو حوادثو کې د هغې موافق عمل کېدل او دلته په اکثرو کې نو به هر حال عادت به هله معتبر وي چې یا خو اضطراد وي او یا غلبه وي لهذا شاذ او نادر چې هغې له اعتبار نشته المراد من الغلبة ها هنا دې ټکي ته وکیلی دا موقع الوجیز عبارت دی ان یکون جریان اهله علیه حاصلا فی اکثر الحوادث په اکثر حوادثو کې د خلکو جریان عمل هم په دې طریقې او عند اکثر الناس اکثر الناس یې ورسره ویلې خو دې مجلس ته خبره کوو تاسو پوه نه شولې نو موږ چې څنګه تعریف وکړلو اول الفاظو کې د هغې بیان دی چې په اکثر اوقاتو کې په اکثرو حوادثو کې د دې موافق عمل کېږي او دا خبره چې اکثر خلک کې کوي دا ټیک نه ده مخکې موږ ویلي که ستاسو ذهن کې د عرف په شرایطو کې چې ما اول شرط ویلی چې اضطراد به یا به اغلبیت وي نو اضطراد اغلبیت کې موږ معنی دا کړې وه دا مطلب نه دی چې د عرف ټول خلک به داسې کوي د عرف ټول خلک به د لفظ پلانکۍ معنی کې استعمالوي داسې نه ده یا اکثر خلک د عرف به عمل داسې کوي یا اکثر خلک د معاشري چې دي دا به لفظ په پلانکۍ معنی کې استعمالوي داسې نه ده بلکې موږ داسې ویلي ګوره دا خبره انتهایي اهمه ده دا اوس چې کوم وکړو موږ داسې ویلي چې څوک یې استعمالوي که هغه په سلو کې 15 کسه یو که لسي خو لفظ چې استعمالوي پلانکۍ معنی تېري دا اضطراد دی ټول به ټوله یعنی بس لکو کې 10 کسه استعمالوي فقط خو 10 واړې پلانکۍ معنی کې استعمالوي بیا څه دی اضطراد دی دا نه چې لک واړه دي استعمالوي لکه لک واړو خلکو به دې اصطلاح سره د کار نه یا تعامل دی چېرته په معاشره کې په لک کسانو کې دغه تعامل 100 کسان کوي بس خو 100 واړه یو شان کوي اوس دا اضطراد دی او که اکثر 90 پکې دغه شان کوي نو بیا اغلبیت دی نه رسوي ټول نه دي مراد باقی دا خبره چې ټول خلک دی کوي دا خو د عادت نه چې عرف جوړېږي د هغې دپاره رکن دی یو عادت به عرف کله جوړېږي چې دغه معاشرې ټول خلک دغه شان کار شروع کړي دا لفظ به دغه معنی کې استعمال شروع کړي نو ټول خلک کول دا د عادت نه عرف جوړولو دپاره رکن دی بهرحال عرف نه دی مفهوم د قاعدې منګه العادة محکمة کما قاعده بیان کړی و د هغې په شرایطو کې دا شرط بیان کړی و چې عرف له باله اعتبار وي چې اضطراد یا اغلبیت پکې وي عمدې قاعده کې ما وختي دا خبره وکړله د دغې شرط بیان دی تفریعات ته هغه کې دی همدا د قدرې مسله ده یو سړي یو شی د دکاندار نه واخیستلو مثلا په 100 روپۍ او دغه علاقه کې مختلف کرنسي چې دي دا مروج دي نو حکم دا دی کومه چې اغلبه مروجه هغه به مراد وي او که ستاسو ذهن کې 4 صورتونه موږ ذکر کړي وو 2-3 کرنسۍ نه دي
استعمال هم یو شان دی عرف کی مالیت هم یو شان دی نو بس صحیح ده بے بای کې څه نقصان نه راځي کمې چې ورکړم ټیک ده دویم استعمالی یو شان نه دی یو کرنسی غالبه ده او بل مغلوبه ده کوم استعمالیږي خدا له مالیت برابر دی نو دام بل اتفاق صحیح ده خبره به کې نشته کمې نه ورکړه لانجه نه جوړیږي اصل علت چې مفضی للمنازعه دا سی کار چې مفضی للمنازعه جوړیږي ټیک نه دلته نه جوړیږي دریم مالیت بدل له او یو کرنسی غالب ده او بل مغلوب ده نو چې کوم غالب ده هغه باخلو څنګه چې د قاعده کې تفریقی ویل او څلورم مختلف کرنسی نه دي دوا درې مالیت بدل دی او عرف او عادت کې یو شان مروج دي عرف او عادت یو شان دي ترویج یو شان دي دغه صورت کې وسلان دي جوړيږي یو باغ غواړي چې د کم مالیت زیات دی بل باغ ورکوي چې د کم مالیت کم دی نو لانجه به جوړ شي ځین کې مو کنه دا ویلو خجی بخارا بخار کی شرح العقود کی دی شرح القواعد الفقهیه للزرقاء کی دی سود چونکه خلکو ته خلکو بد ګڼلو حرام هم دی نو د سود د بچاو د بار خلکو دا طریقه ایجاد کړله چې چا به قرض واخیستلو ابل خو باسې ورکاو نو سود به یې اخیستلو نو بل کار به وکړو د مقروض به مثلا خپل چمچ چې ده که نه چمچ وغیره دا قرض خوا ته په حفاظت د پاره ورکړه د دې حفاظت کوه او تعالی به زه دومره کری در کوم مطلب هسې وړو کې شی به ورته ورکو چمچ وغیره نو په 1,00,000 روپو باندې به مثلا څومره سود اخیستل شو عام طور 10,000 روپیو د یو کال لپاره نو بس 1,00,000 روپۍ به یې قرض واخیستلي او سره به یې چمچ ورکړل هو د دې حفاظت کوه د کال په 10,000 روپۍ نو کال پس به یې خپل چمچ واپس کړل او 1,00,000 روپۍ به یې ورکړلې 1,00,000 روپۍ چې دي دا به خپلې وي او دا 10,000 روپۍ دا به څه وي څه ورته وایي اجرت په دغه به یې ورکړلې برحال دا کار د شریعت خلاف نو بس اگر که عرب جوړ شوی مې اعتبار الله نشته دی دا خو سود له لاره جوړول دي بله تفریح والدین چې کله بچو لور ته جهیز کې سامان ورکړي نو دا به د لور ملک وي که نه د والدینو به وي نو دې کې به عرف له اعتبار وي ګوره که تصریح شوي چې سامان زمونږ دی او تا سره به توري عاریت دی بس بیا به سامان د والدیني مثلا د والد بی او که تصریح وشي چې دا له ملک درکو بس بیا به د جینۍ او که تصریح نه شوي نو دغه صورت کې به عرف له اعتباري چې عرف کې جهیز سامان د جینۍ حسابېږي که نه ملک د جینۍ حسابېږي که عاریتن وي جینۍ سره او که لانجه راله عرف هم پته نه لګېدله بیا به قول د والدین له اعتباري ښه دعوه د هغو به معتبروي ځکه اصل سامان خو د هغو دی قاعده نمبر 41 40 ماده العبرة للغالب الشائع لا للنادر اعتبار با غالب شایع لري نادر له اعتبار نه یو هغه مسله ده هغه عرف معتبر دی چې کم از کم غالب خو وي شاذ له هیڅ اعتبار نشته بل تعبیری الاصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر بل الحكم للأغلب بل للأكثر حكم الكل وزعد الفاظ واللفظ بکی شایع راغله دې خپل معنا د عام او مشهور کېدل رایج کېدل او دلته مراد یو امر په خلکو کې عام شي مشهور شي دومره عام مشهور شي چې د اکثر خلکو په علم کې راشي لکه درر الحکام کی تعریف کړي هو الامر الذي يصبح معلوما للناس وزائعا بينهم خلق ته معلوم شي مشهور شي دویم لفظ نادر نایاب شي ته ویل کیږي د کوم شي وجود چې کمی د خلکو په علم کې کم وي تعریفاتو کی تعریف کوي ما قل وجوده وإن لم يخالف القياس اگر کدی قیاس مخالف نه خو وجود کمی
بهرحال دې له اعتبار نشته. مفهوم د قاعدې دا دی چې د احکام شرعیه او دارومدار صرف په هغه امر باندې دی کوم چې عام او مشهور وي، شایع وي، او کوم چې شاذ او نادر وي په هغې باندې د احکامو شرعیه وي څه اعتبار نشته، احکام پې نه لاګو کېږي. برحال هماغه زړه قاعده ده خو الفاظ یې بدل شو. هلته ویل چې غالب عرف له اعتبار دی او دلته وایي چې کوم شاذ وي هغې له اعتبار نشته دی. تفریعات موږ دا خبره کړې وه پرون هم دا ویلي مسألة الظفر کې چې کله د یو سړي په چا قرضه وي ادا کولو باندې یا قادر یې نه ادا کوي، دا قرضخوا چې دی په پټه طریقه باندې د هغه نه خپل حق وصولولی شي، څه طریقه باندې هم کامیاب شو. خو متقدمینو فقها دا ویلي چې د خپل جنس نه به وصولوي. په متاخرینو ویل په خلکو کې کوتاهي شروع شوله، دیانتداري کمه شوه، پیسو باندې به قادر او حق ورکولو باندې قادر دی او نه ادا کوي، نو بس فتوا دا شوله چې خلاف الجنس نه وصولي کولی شي. اوس دا خبره چې هلکه ځینې خلک دی په معاشره کې چې هغه حقوقو کې کوتاهي نه کوي او خو ادایګي کوي، هغو سره څه کوي مړ وایي هغه شاذ او نادر دي. العبرة للغالب لا للشایع، څنګه العبرة للغالب الشایع لا للنادر، دغه نادر خلک دي هغو په وجه حکم نشو بدلولی. همدغه شان بله تفرید برون هم کړې وه. عرف دا دی مسله دا وه فقهاو متقدمینو ذکر کړې وه چې ښځې ته که خپل مهر میلاو شي، مهر معجل، نو خاوند یې که په صبر چېرته بوځي بوتللی شي، منع نه شي کولی. لنډه دا ده ها که ورته نه میلاو کولی شي. بې متاخرینو وکتل چې ښځې سره عام طور باندې خاوند په پردي وطن کې ظلم زیاتی کوي، نو فتوی دا جاری کړله چې ورته مهر معجل میلاو شي تر څو ښځه نه یې راځي نه شي بوتللی. اوس دا خبره چې ځینې خلک خو ښه خلک شته دی هغه ښځې سره هېڅ ظلم زیاتی نه کوي، وایي هغه نادر دی او نادر په وجه باندې حکم نشو بدلولی، حکم نشو جاری کولی. العبرة للغالب الشایع لا للنادر. دریم دا مثلا تفریح مخکې کړې وه چې قاضي د خپل علم موافق فیصله کولی شي، ګواهانو په وجه فیصله کولی شي، ټولو کې قوي دلیل دی، اقرار په وجه کولی شي. او به دریم نمبر هغه نقول دی، او څلورم نمبر علم د قاضي دی. خو به په قضاتو کې خیانت چې دی زیات شو، فسق فجور زیات شو، نو فتوا دا جاری شوله چې د علم موافق فیصله نشي کولی تر څو چې گواهان نه موجود یا دغه شان اقرار نه موجود یا نقول نه موجود. علامه شامی داسې لیکلي. اوس ځینې قاضیان خو ښه شته که نه، وایي نه هغه شاذ او نادر دي. العبرة للغالب الشایع لا للنادر. څلورم مفقود، یو سړی غایب شي او د ژوند او د مرګ پته نه لګي. زموږ فقهاو لیکلي 90 سال پس، یعنی چې د هغه عمر 90 سال ته ورسي موږ به حکم جاری کو بس چې هغه وفات شوی، ځکه عام طور باندې 90 سال کې سړی وفات کېږي، دغې ته نه رسي. اوس یو کس نیم خو سلو ته هم رسي، سلو نه به وړي، وایي هغه شاذ او نادر هغې له اعتبار نه ورکوم. پنځم کله چې د ښځې او د خاوند ترمنځ تفریقه راشي، موږ فقهاو لیکلي دي ماشوم چې دی دا به د ښځې سره وي تر څو پورې چې مستغني شوی نه وي. ماشوم به هم د ښځې سره یعنې د مور سره تر څو پورې چې هغه مستغني شوي نه وي. استغنا حد څه دی؟ نو فقهاو لیکلي هلکانو کې 7 کاله دی او جنکو کې 9 کاله دی، بس پلار ته میلاویږي. نو کله کله یو ماشوم داسې 7 کالو نه مخکې مستغني شي، استنجار څه خپله کولی شي، څوک 7 کالو باندې نه مستغني کېږي. دغه شان جنۍ مسله د 9 کالو نه مخکې لکه 9 کالو نه پس هم نه وي، 9 کالو نه مخکې مستغني شي او ځینې 9 کالو نه پس هم نه وي،
وهغه شاذ او نادری او العبرة للغایب شایع لا للنادر. شپږم موږ وایو فقها وایي کله چې یو ښځې حیض راځي عدت یې 3 حیض دي او چې کله عایسه شي نو بیا عدت 3 میاشتې دي. نو که او عام طور ښځه چې عایسه کېږي په 55 کال باندې عایسه کېږي د هغې حیض نه راځي. نو ځینې ښځې خو داسې د 55 کال نه مخکې حیضونه بند شي هلته به هم 3 میاشتې نه هلته کې عدت اوږد دي شي او ځینې داسې 55 کال باندې حیض نه بندېږي هم جاري و هغه شاذ او نادر دی هغې له اعتبار نشته دی. همدغه شان وم فقهاو د بلوغ د پاره علامات بیان کړي د هلک او جنۍ د پاره د هلک دا دي د جنۍ دا دي بیا چې علامات موجود نشي نو 15 کال باندې دواړه بالغېږي مفتابي رای د صاحبانو ده د 15 کالو والا. نو بعضې خلک به داسې چې هغه د علاماتو نه علاوه 15 کال باندې نه بالغېږي 16-17 باندې بعضې کې داسې چې 15 نه مخکې و هغه شاذ او شاذ او نادر له اعتبار نشته دی. قاعده نمبر 42 دوڅلوېښتمه قاعده المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ټولې قصې یو شان دي ښه. المعروف عرفا عرف کې چې یو شی معروف شي داسې لکه چې باقاعده شرط لګېدلی كالمشروط شرطا. بل تعبیری المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ گویا چې په الفاظو سره شرط ولګېدلو. المعروف بل تعبیری المعروف كالمشروط دا مشهور تعریف دی لنډ. مفهوم د قاعده معروف چاته ویل کېږي؟ معروف هغه کار ته ویل کېږي چې کله خلکو کې عرف جوړ شي خلک د هغې تعامل اختیار کړي او مشروط فریقینو کې چې دواړو طرفه شرط ولګي یا یک طرفه شرط ولګي هغې ته مشروط وي. بهرحال دې قاعده کې د عرف د قوت بیان شوی چې عرف دومره قوي شی دی گویا چې باقاعده فریقین شرط ولګي عرف له داسې اعتبار وي. لکه مثلا یو مثال وایو تفریحاتو کې اسم راځي یو دکاندار دی سامان یې خرڅ کو یو سړی دی څه شی خرڅ کو پیسې به ورته نقدي میلاویږي که نه نیټه به وي تصریح ونه شي نو عرف له به اعتبار وي په نقدو یې خرڅوي که په نیټه. نه که په نقدو یې خرڅوي اگر چې تصریح نه ده شوې دا به داسې ګویا چې لکه شرط یې ولګولو چې پیسې به فلحال میلاویږي او که په نیټه نو ګویا دا به داسې لکه چې باقاعده شرط ولګېدلو چې پیسې به نیټه داري. بهرحال شرایط هم هغه دي کوم چې د عرف په شرایطو کې موږ بیان کړي یو دا چې دغه عرف به د نس خلاف نه وي. کله چې عرف د نس خلاف و دې له به هېڅ اعتبار نه وي. عرف کې 4 شرایط موږ بیان کړي اضطراد او اغلبیت به وي او 2 نمبر طاري عرف به نه وي واقعي نه به مخکې راغلی او 3 نمبر د نس به خلاف نه وي. لکه او 4 نمبر دا چې تصریح به مخالفت کې نه خلاف نه شوي. بهرحال دلته دا شرط بیان کړی چې المعروف عرفا كالمشروط وي خو په دې شرط چې د نس خلاف نه وي د قرآن د حدیثو خلاف نه وي. لکه مسله دا ده چې مستعیر په قبضه کې شی مستعار امانت وي که هلاک شي تاوان پې نه راځي. نو که یو ځای کې عرف داسې جوړ شي چې د مستعیر نه د هلاک په صورت کې هم تاوان الزامي نه جوړوي دا عرف اوس د نس خلاف دی هیڅ اعتبار به ورله نه وي. حتی که په دې باندې تصریح وشوله تصریح هم وله اعتبار نشته. مستعیر له شی مستعار ورکولو او ورته ویل چې بی که نقصان پکې رالی ضامن به هم وله اعتبار نشته. 2 شرط وله دا دی څنګه چې موږ هلته عرف کې بیان کړی و 4 شرط چې خلاف تصریح به نه وي. عرف او عادت داسې دی لکه شرط خو شرط وله دا دی چې د هغې په خلاف به تصریح نه شوي که د عرف او عادت به خلاف تصریح وشوله بیا به وله اعتبار نه وي. عرف دا دی چې دکاندار پیسې فی الحال غواړي دا یو عرف دی خو که تصریح وشوله مشتري ورته ویل مې شپس به پیسې در کوم ویل صحیح ده نو اوس یې فی الحال نشي غوښتلی. تفریحاتو له راځئ
یو سړي خپل زوی استاد سره کېنولو چې دته چل وښایه. نو سوال دا دی استاد به ورله اجرت ورکوي که نه؟ دا سړی به د دې زوی په وجه باندې چې استاد دته چل ښیي استاد له اجرت ورکوي. هم ته ورکېږي که نه؟ کله شاګرد نه اجرت اخلي تا ته څه خیمه، او کله شاګرد له اجرت ورکوي چې څه درته خیمه، هغې سره سره چونکې ته خدمتونه هم کې. نو که تصریح څنګه شوې وه هغه شان به که نه وه شوې بیا به عرف او عادت ته ګورو چې دغه شان استاذ اجرت ورکوي که اخلي. ښه جي دغه شان یو سړی چا کاریګر دی کار له راوستلو، کار یې بې وکړلو. قدرې مسله د پرون ویلې وه، هدایي مسله د موږ پرونی درس دی هدایي کا پرون هم تش تفریحاتو کې ویلي وه دلته مادو کې، او موږ هدایي کې درس دی کوم چې د قدرې مسله وه پرون وه. مسله دا یو سړي کاریګر راوستلو، کار یې بې وکړلو، بیا ورته هلته د کپړې مسله ده. یو سړي کپړه ټیلر له ورکړله راله ویې ګنډه، بیا صاحب صاحب وایي چې دا کپړه خو تا مفت کې ګنډلې ده، هغه وایي نه په اجرت مې ګنډلې. امام صاحب رحم الله رایي څه وه؟ صاحب صاحب قول له به اعتبار وي. امام ابو یوسف رحم الله وایي دواړو منځ کې مخکې څه معامله وه، خلیط یې ورته هدایي کې استعمال کړی، که د ده دپاره مخکې نه خلیط و د دپاره په اجرت عمل کو، نو اجرت به تې اخلي که مفتو کې کو نه به یې تېري. او امام محمد رحم الله وایي چې نه عامو خلکو له دا سړی مفتو کې عمل کوي که نه په اجرت یې کوي. نو که عامو خلکو له مفتو کې کو دله به مفتو وي، او که عامو خلکو له پیسو باندې کو هلته هدایي کې لیکلي دکان یې جوړ کړی دی، وخت یې ایستلی، هلته ځای برابر کړی دی، نو خامخا اجرت لي. او امام محمد رحم الله قول مفتا به دی. بهرحال داسې اوس ووایو که دې کس کار مفتو کې عام خلکو له کولو د ده به مفتو کې، او که عامو خلکو نه اجرت اخیستلو بیا به د ده نه ملي. پاتې شوله دا خبره چې تعین د اجرت نه دی شوی، اجاره یې فاسده ده ویي دي که نه، اجرت خو بهرحال لازمیږي، خو دومره ده چې اجرت به اجرت مثل به. بل مثال یو سړي په چا اس خرڅ کو، بیا لانجه راله چې دا کوم زین وغیره دی دا به مو سره راکړي، هغه ویل نه دا پکې نه دی شامل. اوس به څه کوو که تصریح شوي و هغې موافق به عمل کېږي که نه وه شوي، عرف ته به ګورو. موږ قاعده ویلي وه که ستاسو ذهن کې فقه البیون بلکې علامه شامي ذکر کړی وو چې کوم شی مبیع کې شامل وي کوم نه، کوم شی چې مبیع سره متصل وي په اتصال قرار یا عرف کې د مبیع د اجزاو نه استعمالیږي، عرف کې د مبیع د اجزاو نه حسابیږي. یاد مشي که نه؟ دقه حکم دلته دی چې دا عرف کې د مبیع د اجزاو نه دا زین د اس د اجزاو نه حسابېدلو که نه، که حسابېدلو بس ټیک ده که نه نه به، که حسابېدلو بیه کې به داخلي که نه حسابېدلو نه به داخل. او دریم نمبر څه و چې یو شی داسې چې مبیع نه فایده نه شي اخیستلی سوا د هغې لکه چابینې، نو تاله چې دې خرڅه کړه چابینې پکې رالې سین کې هم نشته ده. د درې قاعدې صاحب د هدایي هم بیان کړي ښه بیو کې ډېر عجیبه کتاب یې لیکلی. یاره خو بس هر وخت کې مې ورته نه دعا خیږي ښه یقین وکړئ ټول نه زیات چې په دې کتابونو کې زه متاثره کړی یم که نه، زه څه شی یم خو یو طالب العلم، خو بهرحال هدایه ده ښه کافیه ده وسامي ده او بې ده هدایه ده، کمال کتاب یې لیکلی دی. ټول نه زیات وقت هم موږ دې له ورکړی دی، ټول نه زیات فایده هم د دې نه میلاو شوې ده، او ذهن مې دا جوړ شوی دی چې بس فقه هله یادېږي چې دې باندې بس سړي ذهن خلاص شي که هدایه باندې ذهن خلاصېدل د انتهي اهمه ده. صرف د هغې مسایل یادولو دپاره بې اسانه طریقه قدري یادول دي. دا څه چې موږ ویو زه هدایي حواله ورکوم ټول د قدري دي که ستاسو ذهن کې هدایي کمال دا کړی، یو خو یو سره څو مسلې زیاتې کړي خو کمال یې دا کړی دی، کمال علتونه بیان کړي دا ولې داسې ده دا مسله په دې دې پوهې کوي. او ما تاسو ته ویلي دي چې څو بابه دي ټوله لوبه په هغو کې ده. د هدایي مولا د کمې مسلې د لاندې هم ته دلیل ګوري، یو څو بابه پکې جاري کېږي. یو غصب دی هدایي کې موږ 2 ځای جاري کړي، مثلا سبا غصب کې هم لګي. یو اجاره ده بلکې اجارې نه هم زیات، یو غصب دی، یو ودیعه ده او یو امانت دی او وکالت دی. بس
عام طور د دې اصول د هر باب د مسلې د لاندې ذکر کیږي د ټولو نه زیات دخل پکې نه دا غیر دا څه نه چې نور پکې نه خو زیات پکې دي بل کمال یې دا دی عبور په مسایلو په علتونو یې دومره دی چې وقف کې یو دم د غصب قاعده ذکر کوي وقف کې د وصیت قاعده ذکر کوي وقف کې د هغه د صلات د یو باب قاعده ذکر کوي دغه شان د صلات په یو باب کې وکړه د وقف قاعده ذکر کوي کله د وصیت ذکر کوي کله د وکالت او ودی ذکر کوي نو بس مختلفو زینو قاعده لاندې ذکر کوي خدای ر چیر چاو ته سوچ سره دي دا لانجه دغه ښه چې دا صحیح د هدایت څخه چې د عبارتونه وي لیکي نو چې کله سړي زین خلاصي پته وته لګي راګه سړي خو هغه باب لاله هغه ځینې قاعده بیان کړل هغه باب لاله پته لګي بهرحال څلورم مثال یو شی دی معدل الاستغلال له یو سړي غلی حاصلولو د پاره تیار کړی دی غاړې دی پکري خلکو لور کی همدغه شان بل کم سامان دی خلکو له بکری ور کوي مثال په تور مانی دکان دی یا سبو وایو بشتری دی دکاندارانی وټولو مخ ته ناستي خلکو له زین کې ناستي خلکو له په کریم هسپتالونو سره چې ناستي دغه شان شي که چا ویوللو دا به مفت کی که بکری وي بکری وي المعروف عرفا کالمشروط شرطا به بکری کمای کوم چې معروف یا غبینو پنځم نمبر عام طور چې درځي کپڑا ګنډي صرف عمل نه کوي بټنیم پکې لګي تارم خپل لګي نو اوس به د تار بټنو پیسې مستقل علی کنه نو عرف ته وګورو زموږ عرف کې مستقل نه علی بس ټولې په ماغه کې حسابيږي مقي موافق به عمل کیږي قاعده نمبر 43 المعروف بين التجار كالمشروط بينهم درڅل وختم ماده تجارو کې چې کوم شی معروف شي دا بداسي لکه هغه کې چې شرط لګیدلې بل تعبير الثابت عرفا كالثابت شرطا بل تعبير المعلوم بالعاده كالمشروط بالنص وليس مخکې قاعده او دا قاعده یو مفهوم لري خودم ردا چې معاملات تاجران زید کی نو خاص طور داغو لپاره داغو نوم به کې واخستلو نو کدا سي تعبیر وږي چې هغه قاعده عام او دا قاعده خاصه ده نو خبي او وجه دا چې معاملاتو کې داغو معاملات داغو زید کی د معاملاتو مسائلو کې داغو څو عمل زید دي دغه بوجمانی ولا خاص قاعده ذکر کړل تفریحات دی ووري اومغه تفرید یو سړی چا باندې څه شي غرض کو پیسې به نقد وی کنه تاجیلن بي نو عرف له اعتبار وی کو عرف د تاجیر او د نقد ور کوي او کنه تاجیل نو نیټداري وي یو سړی دکان په کرای مانی ونی ول دویمه تفریح دکان کې به کرایدار څه کوي عرف له اعتبار وي نو که شرط نو لګیدلې عرف چې څه دی بداسي لکه چې شرط ولګیدلو البته داسي کس په دکان کې نشي دی راکولای داسي کار نشي کولای چې دکان له نقصان ورکړي دا موږ اجاره کې ویلیو لکه حداد کې نول هغه د لپاره په واقعده شرط لګي اوس د مالوچو مارکیټ دی د کپړې مارکیټ دی یو سړی راشي هلته کې لوهاري کوي دکان به کریونی سي لوهاري به کې نشي کولای ځکه دغه مارکیټ کې عرف دار چې دکان کې کار کې نو عمدغه بکې یا کم از کم دسی بکې چې نور ته نقصان ورونه رسي نو تاسو دا قاعده مسله لګه پورا ووري د مالوچو مارکیټ دی دکانونو ټول د مالوچ دي د کپړې مارکیټ دی اوس یو سړي دکان پکړې ونی ولو هغه بکې لوهار کې نه یا خپل بکې لوهاري کوي او تسری نه ده شوی نو نشي کولای څه بکې بس دغه مارکیټ کې چې مورف دی هغه عمل بکې ما به مسله مې به پورا ونه کړل واوري یو سړی عمدغه مارکیټ کې دکان ونی ولو لوهاري کولای شي کنه نو لوهاري دی کې خلاصه کې امام دکان کې نشي کولای ترڅو چې باقاعده اجازه نه ورکړي خنو به مخکې راځه کله مالک د طرف وته
باقاعده تصریح وشول چې لو حریم کولای شي اجازت ملاو شو به کولای شي کنه به هم نشي کولای به ولې نشي الضرر یزال التم ماده کې ویلو کنه دا نور ته ضرر دی او کده دې کار نه علاوه بل څه یو کارو چا دې مارکیټ کې نه کېدل نو به بقد و صورت دي کې اجازه نو ملاو مطلق نو د مارکیټ والا کار کولای شي کې اجازه ملاو باقاعده تصریح شوی و به بلم کولای شي ځکه نور دکانونو ولته څه ضرر نشته خجی یو سړي دلال مقرر کړو چې بلکې وکیل ونی ولو دا شهر له خرڅ کا یا دا شیواله پرونم دا تفریق کړي و نو مفت به اخلي ورلا مفت به ولا خرڅي کنه وای دغه کسورف له اعتباري که خلکو له مفت کول دله به هم کوي څنګه چې امام محمد رحم الله قول له که خلکو له پیسو کول دله به په اجرت معنی کوي پنځم نمبر د تاجر عرف دا دی د قالین او د تاجر چې هغه شامانه قالین خرڅ کی نو به ولال ته پټ کيم دغه شان د الکترونیک سامانونه چي دي نو کورف دغه شانو بس دا کار بم بکی کوي او کورف ختم شوی او څه کې د سينو نه به کوي قاعده نمبر 44 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص او بل تعبیر التعيين بالعرف چې عرف سره تعین وشي دا بداسي لکه باقاعده چی تصریح کړي د بتاین باندې ما زړه خبره ده بل تعبیر المشروط عرفا كالمشروط شرعا بل تعبیر الثابت بالعرف ثابت بدلیل شرعي دا د نص دو معنی کورستو تعیین څه ته ویل کیږي دی وشي حد بیانول بداسي خصوصیات بیانول سره یا د سی وای یو شي داسي خصوصیات بیانول چې دغه بوجه باندې دا شی د نورونه ممتاز شي جدا شي دې ته ویل کیږي تعیین التعيين ما به امتياز الشيء عن غيره بحيث لا يشاركه فيه غيره موجب مصطلحات خجي دوم نمبر بقى لفظ راغلي نص التعيين بالعرف كالتعيين بالنص نو نص نصوص جمع ده ډیرو معنو د بار استعماليږي واضح او صریح عبارت تم نسوي یو شی غایت او انتها تم نسوي شرط تم نسوي لیکيږي او د مصنف کم اصل نسخه غي تم نسوي کتاب الله سنت رسول تم فقها نسوي اوس اصطلاحي تعریف سره د نس اصطلاحي تعریف اصول فقه والا کړي مخکې من کړي او صاحب د وسامي تعریف داسې کړي او هو مزداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلم دا لفظ ته ویل کېږي یو جز چې وضاحت په ظاهر معنی زید په دوا ولی بمعنى في المتكلم متکلم کی و معنی کنه هغه دغه چلولي هغه دغه یو معنی د بار چلولي ظاهر کی معنی صرف ظاهري ولا چلیدلې کني دا بکینی ودی کی ولا چلیدلې دا معنی متکلم کی او سوال داري چې فقها دلته دی قاعده کې نص په کومه معنی استعمالي نو دوه معنی کیږي څوک وایي دلته د نص نه مراد نص قرآني او نص حدیث دی التعيين بالعرف كالتعيين بالنص معنی دا شوله چې عرف یو شی متعین کو دا بداسي متعین ویل چې باقاعده په نص وارد دی قرآن حدیث په وارد دی انجي بابا کې نه کو المراد من النص نص القرآن والحديث قواعد الفقهيه کې دي کا شیخ وحبت الزهیری کتاب لیکلی او دویم علماء فرمایي چې نه نص نه مراد تصریح ده التعيين بالعرف كالتعيين بالنص معنی کوي چې تصریح وشوله څنګه چې مخکې تیر شو برحال په دې قاعده کې د عرف او د عادت قوت او حاکمیت بیانېږي نو عرف کی چې یو شی معروف شو دا سی لکه جنس په واردی دا سی لکه چې تصریح شوی تفریح یو سړی ماغه تفریح کوي دکان ونی ولو سبب کی کوي دا مارکیټ کې چې دکان کې خلکو څه کوله قبدام کوي نو عرف چې څو بل تفریح یو سړی حیوان ونی ولو کری باندې سامان پیوړي گاړی د چانه بکری ونی ولو څومره بوړي که تصریح شوی واغې موافق وای کني کوم چې عرف
هغومره به وړي که زه یې ترې ویوړلو او هلاک شو بیا خو بې تاوان راځي من قدرۍ کې ویلي که نه نو که دویم کس یې ځان څه سور کړو که خیلمي نو که برداشت یې نه شو کولی ټول تاوان پرې راځي او که کولی شو بیا به حساب سره تاواني دریم یو سړي څوک وکیل جوړ کړو چې دا وکیل بالبیع جوړ کړو زما سامان خرڅ کا که تصریح شوې وه چې په نقدو یې خرڅ کا په نقدو به یې خرڅوي او که نیټه باندې خرڅ کا په نیټه به یې خرڅوي که نه وه شوې بیا به عرف ته ګوري یو سړي چا نه څه شی په عاریه ونیولو نو مستعیر به دا شکل واپس کوي او څه لپاره به استعمالوي نو که تصریح شوي هغې موافق به یې که نه وه شوې عرف له به اعتبار وي ورسېدو